زموږ دفاع مضبوطه نه وه، همدغې خلکو به موږ پسې پروپیګنډې کولې چې فوج دا دی او فوج هغه دی او یې جو دهشتګرد دي خو اس کې پیچور دي. نن خو واضحه شوه که نه چې افغانستان او اسرائیل او دا کوم خلک لګیا دي په دې ملک باندې دا کوم، نو دې حالاتو ته تاسو څنګه وګورئ؟ داسې خبره ده چې د کوم ملک دفاع مضبوطه نه وي که نه، نو مثال به د لیبیا وي، د عراق وي، ایران هم محنت کړی دی ځکه د دنیا مقابله کوي. الحمدلله پاکستان چې کوم دی د پاکستان آرمي باندې موږ فخر کوو، اعتماد کوو او د هغې په دې اوسني دور کې د هغې مظاهره په 10 مۍ باندې انډیا ته او دنیا ته یې وښودله چې د دنیا یو پاور چې زموږ نه 100 ګونه سیوا پاور د انډیا، هغه ته په 4 غنټو کې شکست ورکړ، په 4 غنټو کې شکست دنیا ومنله. نو دغه رنګې افغانستان هم د انډیا په لار روان شوی، د انډیا ورته غوږونه ډکول. حالانکه افغانستان زموږ رونه دي، دا پښتانه دي، موږ 45 سال دلته وساتل، زموږ بچي دي، موږ یو ځای په جوماتونو کې، په پټو کې، په کاروبارونو کې شریک پاتې شو، خو هغوی هم لږه نشه راغله. نو د هغې دغه وجه وه چې زموږ خلاف په افغانستان کې اسرائیل انډیا له اډې ورکولې، دغه رنګې کوم دغه تخریبي ګروپونه دي د هغوی مرسته کوله. نو پاکستان مجبور شو چې دغه دهشتګرد ګروپونو له پاکستان شکست ورکړو. موږ فخر کوو افواج پاکستان زنده باد، پاکستان زنده باد، پاکستان پاینده باد.